عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل النخلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تضر. رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی قسم می دی په هغه ذات باندې چې د چا په لاس کې زما ژوند دی الله تبارک و تعالی ته مراد دی. وی د مؤمن مثال د هغه خالص سونی په شانته دی. وی کچرته سونار دا سونا په اور کې ختم کی نو وی دین نه چرته گنزي او نه د دین څخه کمیږي او ما غ شانت سالمه برقرار وي. او وی د مؤمن مثال د هغه یو شاتو موچه په شانت دی وی چې هغه خلکو له فائدہ ورکي او چې په کم خاخ باندې نه سينو هغه خاخ له نقصان هم نه ورکي هغه نه ماتي. حدیث نه مراد دی کې د مؤمن صفت بیان شوه دی. سونار لکه چرته سړی ملاوټي سونه یوسي نو هغه به تار له واپس په نیمم دله درنه کی او چې خالصه دی ورله یوړه د سونی خخته دی واغسته هغه دی ورته کی خو نو هغه بالکل سالمه وي. نو دا شانت مؤمن هم دی. د مؤمن دا مثال په دویم صورت کې چې کله ذکر کی نو هغه د شاتو موچه سره ورکړی ده. شاتو موچه تعالی خواږه درکوي خسته شات دل درکوي او چې په کم خاخ باندې هغه د دې ګبین دی نو دا خاخ نه ماتي نه خاخ له نقصان ورکوي. نو معلومیږي دا چې مؤمن سړی به هغه وي چې چاله به نقصان نه ورکوي. مؤمن به هغه وي کده ډیرم تورات او شی په دنیا کې دی به بیا هم د الله حمد بیانوي او دی به د الله شکر ادا کوي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته ویوزل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی د یوونی درته اونویم وی چې هغه هر ټیم میوه ورکوي وی تر دې پوری وی کچرته هغه ونه بالکل بنجرم شي ختمم شي یو خدای هغه عمر زیاتی خو کچرته هغه میوه پریک دی وی بیا د هغه خاخونه د خلکو په کار راځي. وی ما ذهن کې دا راغه چیرې دا خو د کجوري ونه ده خو ډېر لوی صحابه ناستو ما هغه ټایم کې ګستاخي نشوه کولی. وی ما څه غږ ونه که او په دې نه پس بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی دا د کجوري ونه ده. د کجوري ونه ډېر وخته پورې هغه خپلې کجوري ورکوي د دې پتې تازه وي او چې کله د کجورو دا سیزن لاړ شي که چېرته ونه ډېره زیاته بوډۍ شي وخت ختم شي نو بیا راوالي تیرونه ترېنه جوړوي. په یو روایت کې دا هم راځي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل وی د مؤمن په حال باندې ډیر زیات تعجب دی. وی کده ته چرته خرسی خوشحالی ورته رسی وی بیا هم د الله تعریف کوي. وی کده ته چرته سو مصیبت راشي وی په هغه کې د الله تعریف کوي د الله شکر ادا کوي په هغه باندې صبر کوي. وی خلاصه دادا چې مؤمن ته په هر قدم باندې ثواب ملاويږي تر دې حد پورې وی کده د الله رضا د پاره یو نوړی روچته کیو د مینې نه خپل خزل خله کې ورکی وی په دیم د الله اجر ورکي. دا د مؤمن شان دی چې دا هر یو قدم چې کم دی نو هغه د خوشالو دی هغه د شکر دی. په هر حالت کې شکر ادا کول پکار دی. عطا ابن رباح رحمه الله فرمایي وی مور عائشه رضی الله تعالی عنها نه یوزل تپوسو کو چې زما پیغمبر داسې یو واقعه راته ووایه چې هغه ډیره زیاته د تعجب نه ډکوي او داسې واقعه چې هغه ما چرته نه اورېدلې. وی راته مور عایشه په ژړا شوه. د دواړو جهانو سردار به وي کومه خبره د تعجب نه
دا هر یو خبر قابل تعجب ده. خو یو ځل د دوانو جهانو سردار مال راغی، وی ما سره د شپې باری و، وی ما سره په بستره کې سم لاسته خپل وجود ما سره ولګو، وی چې څنګه ما ته رانږدې شه راته وی عایشې وی اجازت راکوه، راته وی د ابوبکر لوري اجازت راله راکا زم لږ د الله عبادت کوم. وی ما ورته وی د الله رسوله د دینه ما ته په دنیا کې نور خسته وخت نه ملاویږي چې ته را سره خو ستا خواهش د عبادت ته زه در باندې زور نشم کولی، ته لاړ شه خپل عبادت وکړه. وی پاسېده، وی اوبې راواغېستې، وی مقدار سره اسراف یې پکې ونه کړو، 10 چارندا مې وکړه. وی کله چې په مصله باندې ودېږي قیام یې وکړو، خو اوږد قیام په هغې کې جاړي 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 داسې وجړل، وی د هغې سینې مبارک داسې خوټ کېده لکه څنګه کټوی خوټ کېږي. وی بیا په رکوع ته چې لاړه، وی رکوع کې ډېر زیات وجړل. وی چې کله سجدې ته لاړو په سجده کې ډېر وجړل، او چې کله په اتحیاتو کې ناست ډېر زیات وجړل. او تر دې پورې چې حضرت بلال صاحب اطلاع وکړه سحر د اذانونو وخت، وی زه ولا ورغم مې د الله رسوله ستا خو مخکینی ګناهونه معاف دي، رستې دې معاف دي، د سره ته پاکې ته جنتي، ته ولې دومره زیات جاړې؟ وی آیا هغه رب په ما باندې دومره احسانات کړي دي، الله مال قرآن را کړی دی، کلام را را کړی دی، زه به د هغه رب شکر نه ادا کوم؟ پکار دی زه خو ډېر زیات شکر ادا کم. په یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو کاڼي باندې تېرېده، نو الله ته سوال وکړو چې دا راته ګویا که. هغې نه ډېرې زیاتې اوبه را روانې وې، چې کله تې اوبه را روانې وې نو الله رسول سره په خبرو شو، وی تا نه دومره اوبه؟ وی دا اوبه نه دي، دا زما اوښکې دي. وی زه ډېر زیات جاړم. وی ولې جاړې؟ وی کله نه مې چې دا آیات اورېدلی دی، فاتقوا وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین، وی چې د جهنمیانو چې کم هغه اور به تیزی وی هغه به کاڼې وي، نو زه یم هسې نه الله ما په جهنم کې ونه سوځوي، او وی زه یم هسې نه د خلکو د تیزولو دپاره ما جهنم ته ورونلي، وی هغه یره راکې پرته ده، وی زه قدم را جاړم. نو الله ته د الله رسول سوال کوي، چې کله ورته سوال وکړه نو وی دی به جهنم ته نه اچې. څه وخت پس بیا تېرېده، بیا ورسره خبره کوي، بیا د هغه شانتې اوبه روانې دي، وی هغه د خفګان او دا د خوشحاله او د شکر جړاګانې دي، وی چې الله د جهنم د اور نه دی وساتلم. الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم، اے بندا ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړي، ستاسو په عذاب به زه څوک هم چې تاسو له عذاب درکم. او بندا تو شکر ادا کوه، مونږ دومره ناشکر یو، الله قسمه قسمه نعمتونه په مونږ باندې را نازل که، څومره نعمتونه الله مونږ له راکه، خو مونږ هغه نعمتونه بالکل ضایع کړو. الله لوی نعمت دا دی، روغ سلامت وجود انسان له ورکړی دی، انسان چېرته د دې شکر ادا که. ژبې یو تاثیر چې کله د ژبې دا ذایقه معلومیږي، چې کم سړي د ژبې ذایقه ختمه شوي، عام سړي باندې چې کله تبه راشي نو د خولې د ژبې خوند مې نشته، نو څه قسمه قسمه حربې په ځان باندې استعمالوي، څه وخت دپاره د الله هغه طاقت اوچت کي. په هر حالت کې شکر ادا کول پکار دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی شکر نیم ایمان دی. وی د لاسونو بیل شکر، د زړه بیل شکر، د زړه شکر دا دی وی چې د الله اطاعت وکړي، وی د ژبې شکر دا دی وی چې په هغې کې ته د الله حمد و ثنا بیان کې، او د سترګو شکر دا دی چې یو سړی دی په بدعملۍ کې وکته نو دا نه چې سبا یې ډنډوره کې، سبا خلکو ته وی چې فلاني کې دا عیب دی، او نن سبا دا په مونږ کې عام دی، خاص کر دا شیز چې دی پهله خو به خلکو بل چاته وي، نن سبا تېنه ویډیو جوړه کړي پوره دنیا وګوري، هغه خلک کسان یا خودکشي وکړي یا د نور څه د ملامتیا نه. نو دا شیزونه نه دي پکار، د دې نه ویریږه چې دا سړي نن دا ګناه کړی ده، هر سړی ګناهګاره دی، څوک دې دا نه وایي چې زه زبرګ یم، هر سړی خپل وسه پورې خو ګناهونه کوي، موږ هغه عمره ګناهونه کوو چې په کم باندې زموږ وس بر دی، یقین وکړه چې دا کمې نم دي کړي نو په دې زموږ وس نه دی بر، که زموږ په وس بر شو د ټولو نه مخکې به مو کړي، ځان ورته زبرګې. نو د خلکو د عیبونه فاحش کوه، ما چې د چا عیب دی فاحش که، نو د محشر په ورځ به الله ستا ګناهونه خلکو ته فاحش کړي، بیا به څه کې؟ د غوږونو
د غوږونو شکر ادا کا چې په غوږ باندې سم شیز اوره غلط په مورا دا غانې بجانې په مورا دا ډرامې فلمونه په مګوره په عام روزو کې مګوره خروجه کې چې څومره عمل د نیکه زیات ته دومره د ګناه د اغې نه زیات ته نو په دې کې لږ خیال کوي بل ګوره هر حالت شکر اللهم لك الحمد ولك الشکر روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی د محشر په ورځ باندې به اعلان وشي وی حامدون را پاسي وی هغه خلک چې کم د الله حمد او ثنا بیانې نو یو ډله برا پاسي ډیر شي خلک برا پاسي تپوس بو کې چې دا کم خلک دي دا حامدون سوق دي دی له یو جنډه ورکړي شي دا هغه جنډې لاندې ودا ټول جنت ته داخل شي نو دا سوق خلک دي وی دا هغه خلق دی چې په هر حالت کې دی د الله شکر ادا کړی دی اما محترم نعمتونه را سره ډیر زیات دي کدا مونږ چرته اوس په دې عذابونو کې نیولې شوی یو نو دا زمونږ اعمال ډیر زیات په باندې روان دي علامه یوسف بن نوری رحمه الله نه چاته پوسو کو ورته وی حضرت وی احتجاج کو وی احتجاج کو وی ګران ډیر زیات شوی دا نو هغه ورته دا نه وی چې را وړي 100 روپے کیلو دي چینی 100 روپے کیلو دي او ورته وی د اعمالو مدار څه شی دی وی خلق نیک عمل زیات دي که بد عمل زیات دي او ورته وی کله چې خلقو کې نیکی زیات شي وی نرخونه الله را لړی او چې کله په خلقو کې بدی زیات شي د بدی تل اوچت شي وی الله نرخونه اوچت کی نو موږ څومره بیان کوو څومره ناشکریانه د الله کو د هر یو سړي ضرورت خسته پوره کیږي خو موږ هغه ضرورت مشات او غزوري دي خواهشات او پسین خطیو او کم سفید پوش خلق دي اغه لګیا دي ناس د نورو حقونه وي هغه کوزه حکومت دا اعلان کړی دی اړو بارکه نو چې کم خلکو د ضرورت نشتا نو هغه ورته په کتارونو کې ولاړ دي کم ضرورتمند خلک دي هغه خلک هغه ته سوق نږدې نه پری دي او چې چاته کوټي ملو شوی دي هغه خپل هغه مخ مروته کوي یاره وای بس دا پلانې مې رشتہ دار د کړ یو لسولېګا دا بل مې د ترزوی د کر یو پنځولېګا دا بل زما خپل ټول مخ مروت روان دي اما محترمو په رمضان کې د افطار صرف یو ګلاس اوبو ورکول دومره لوی اجر دی چې هغه سړی ته په پوره روزه څومره اجر ملاويږي او هغه اجر چې هغه پکې د سره ګناه نه وی کړي هغه ته اجر دی او چې بیا د یو غریب کر سواستل دا غیبه سہالتي نو د حدیث نه دا معلومیږي چې په هر حال کې خلق له ضرر ما ور کوي د الله شکر ادا کوي الله دې موږ له پدې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین